زمونږ په تیمرګره کې موږ ته به لامبټ ته نږدې خزانه یو ځای دی، زمونږ ابایي ځای دی چې په هغه ځای کې د 6 کالو جنۍ ده د ماریه په نوم باندې، د 6 کالو ماشومه ده، او د دې معاشرې یو درنده چې ځان ته پښتون وایي چې زه پښتون یم او زه غیرتي یم، هغه راولګېدو او د دې موقع نه فایده واخیستله. د 6 کالو ماریه او ماشومه په کور کې یوازې د مور نشته دی، نو دې بدبخت ظالم دې درنده هغه ول د ټاپیانو لالچ ورکړی چې زه تاله څه ګولۍ مولی علم، او هغه ماشومې کور ته راوستې ده. د 6 کالو ماشومه الله یعنی په کومه طریقه باندې دا خبره زه وکړم، ماله حیا راځي، شرم ماله راځي. هغه جنۍ راوسته او د خپل هوس نه دا بدبخته مجبورو او د هغې نه خپل جنسي خواهش یې پوره کو، تکمیل یې وله وکړو. هغې ماشومې ته بیا تکلیف و، او چې پوه شوله چې دا ماشومه خو به دې تکلیف دی، دا به دې معاشره کې خلکو ته وایي، او دا بدبخته درنده راغی او دغه ماشومه 6 کالو ماشومه یې ووجله. څنګه به یې وجلي والله عالم. او بیا هغه ماشومه راواغستله او دا د تیمرګرې چې دا کوم سیند دی په دغه طرف باندې دغه رود په غاړه باندې اچولې ده. پلار غریب او ماښام دا څومره ګران کار دی که نه، چې پلار ماښام کور ته راشي او د 6 کالو بچی په کور کې نه وي. مور چې کله ډوډۍ ته کښېني او د هغې د بچیانو ته راغونډ شوي او یو بچی پکې نه وي، ماما ته ټلیفون کې دلته نه ده راغلی، ترور ته ټلیفون کې دلته نه ده راغلی، د دې مور په زړه باندې بسته تېرېږي، د دې پلار په زړه باندې بسته تېرېږي. سوات پښتنو سم خیال دی. او چې یوه شپه تېره شوله، دا څومره اوږده شپه به وه په دې مور او پلار باندې چې کله وګرځېدل، هغه د ګل په شانې جنۍ د سیند په غاړه باندې مړه پرته ده. زه شاباس وایم کوم چې د دیر دغه کوم دیپویو دی غالبا ضیاءالدین په نوم باندې، چې هغه فورا الرټ شو او ویل دا قاتل په منډه منډه باندې تاسو گرفتار کړئ. 24 غنټو کې دنده دنه بدبخته گرفتار کو او هلې ووایو اعتراف جرم یې وکړو، ویل دا کار ما د خپل هوس دپاره کړی دی. عزتمندو، یقینا چې ستاسو زړونه ودردېدل او د هر مسلمان د پښتون زړه دردېدل پکار دي. زه راته ګورئ د خپل زړه درد ویمه، ګورئ د علماو ته ویمه او کوم چې دا سټیک هولډرز دي د مختلف تعلیمي ادارو، یاد ساتئ. ګورئ نن سبا چې کم دور دا کو ایجوکیشن او مخلوط نظامی تعلیم چې دی که نه، دا ګورئ یاد ساتئ چې کله دا نظامونه او دا مخلوط نظامی تعلیم زمونږ د معاشرې ته راغې، د خلکو نه دا غیرت ووتو، دا د خور او د لور او د بچی د حیا او د حیا د صادر تصور ختم شو. نن زه په دې سواد کې به تاسو ته داسې یو تعلیمي اداره په نظر نه راځي چې پاکې لکانو جنکۍ یو ځای سبق نه وایي. په تیمرګره کې په دیر کې ماته نه ښکاره کېږي. نن 25 کال وړاندې به چې موږ ویل په لاهور کې او په پنجاب کې هلکان جنکۍ یو ځای سبق وایي، موږ ویل دا څه هیچ کافران دي، سره کافر دي، داسې هم څوک کوي. نن خو چې کله زه ماښام سملمه ما 2 بچیانې دي، په اوم کې او په درېیم کې سبق وایي. زه سوچ کوم چې دا ماشومان میټرک وکړي، زه به کوم کالج ته لېږم. زه دا ټول کالجونه په خپل ذهن کې راولم، دا بچی به په کوم ځای کې سبق وایي. د دې خو لوپټه محفوظ نه ده، د دې خو حیا نه ده محفوظ. عزتمندو، دا د دې امت فتنې دي. ګورئ نن د الحاد نارې دي، نن د بېدینۍ نارې دي. پرون زه پروګرام نه روان وم، په دې میدان کې پروګرام و، او دا د ملحدینو دا ډېر وي زور دی. نو ما ته یو کس میسج وکړو، ویل دې دا راته چا رالیږلی دی، د دې جواب وکړه. ما چې هغه میسج ته کتل، میل دا الفاظ یې لیکلي څنګه دي. هغه څه ویل، په داسې ناشنا طریقه باندې د جنت نه خلک منکر کوي، د جهنم نه خلک منکر کوي. سوال یې رالیږلی و، دا تاسو چې وایي چې جنت او جهنم دا د مخکې نه پیدا دي، موږ وایو که نه دا د اهل سنتو عقیده ده چې الجنت والنار مخلوقتان، جنت هم پیدا دی، جهنم هم پیدا دی. سوال یې کړو چې تاسو وایي چې جنت او جهنم پیدا دی او تاسو حورې هم منئ، غلمان هم منئ، معلومیږي دا چې دا حورې او دا غلمان هم به پخوا پیدا وي که نه. نو تاسو خو وایي چې کله جنتیان جنت ته راشي، نو دا به د جنکو سره او د کمې چې هورې دا به نوخیز جنکۍ دې سره به واده کوي. د دې دنیا خو ډېر عمر وشو، دا خو ډېرې بوډۍ تاسو به د دې سره ودونه کوئ. دې څه مطلب دی د دې خبرې؟ او وایي چې د دنیا څومره عمر شوی دی، دا بیگ بینګ تیوري چې ورته وایي چې 13 کروڑ او 80 لاک کاله د دنیا شوي دی. 13 کروڑ کاله د یوې جنۍ عمر چې 14 کروڑ او 80 لکه کاله، دا خو به بوډۍ. معلومیږي دا چې تاسو مسلمانان به په جنت کې د بوډۍ سره ودونه کوئ. د دې څه مقصد دی؟ دا بنیادی تر باندې زما او ستا په عقیده باندې گزار دی. او بیا وایي دا جنکۍ چې په دې جنت کې ناستې دي او دا د مولیانو انتظار کوي، وایي دا څه خوري او دا څه څکي، دا مونځ کوي او که نه کوي، او په دې باندې هغه بیمارۍ راځي چې کوم په زنانو باندې راځي که نه راځي. دا ناشنا اعتراضونه عزتمندو نن سبا دا د الحاد او دا د ایتیزم او دا د دهریت بول بالا ده. بدقسمتي نه خپله خبره ختمومه. زه یم علماء کرامو دې خبرو نزاکت لا د اوسه پورې نه محسوس کړی.